تا موږ راغلی یو ډاکټر سید حسین شاه والا کابل هومیوپیتک. ډاکټر صاحب السلام علیکم. ډاکټر صاحب ښه حیثیت ښه دی. ډاکټر صاحب خفه نه شئ، یو کوېسچن درنه کوم. ستاسو د ویښته ماشاءالله ډېر مزناک دي او ډېر زبردست دي. تاسو ګورئ هومیوپیتک میډیسن یوز کوئ، دا نه خیږي په دومره ایج کې. ستاسو ویښته ماشاءالله بیا هم د ینګ جوان نه ښه ښکلي او ښه زبردست ښکاري. نو په دې کې تاسو څه کوئ؟ میډیسن استعمالوئ، هومیوپیتک علاج کوئ که څه کوئ؟ دا دي سي बाबू साहब ډېره مننه اخترم نظر لګي. هومیوپیتک ما یخته چې دا قدرتي دسي دي، دا تقریبا د 25 سال او د 30 سال په دې منځ کې بلل لخاطو خو دا غن وروسته به دا کنټرول شي، په قدرتي کنټرول شي. دا سره علاج مانه دا کړه الله پاک رحم دې ما باندې خصوصي مهرباني ده او پتا باندې نشته ما باندې دا نو دغه دا هومیوپیتک کې د لپاره ټریټمنټ شته، زبردست ټریټمنټ شته. چې یخته پرس کې خيږي کنه یو خو د سړي سر په کې شوی لګي، د بابو د په کې شوی دی، نو دا خو بیا لګا دا کې کنه ترانسپلانت پکې دا خو بیا نه کیږي کنه. اوس پر کې د چا یخته خيږي دغه خيږي کنه، دا غي د لپاره خو زبردست ټریټمنټ شته او باغې باندې کنټرول کیږي. خو پرس کا چې بالکل خطرې دي دا غي ترانسپورت لګا ترانسپورت علاج دا خبر سي علاج لري. هومیوپیتک الو تعالی هومیوپیتک الو کار کوي چې ستا یخته په خطو شروع شي، تا غیر ټریټمنټ شروع کې اداغي مخنیوي وکي. پرس کته پاګه منځن ننګاره کې او ته دا کې بیا په داغه کې بل د یختونو ګډ خیال ساتل پکار دي کنه. زموږ داخله سي کار کوي چې پاتو کې پر چې یخته انځي چې په میاش کې مسلمان یختو خو د خیال ساتل کې د مخ شي خلک خیال ساتي. هر سحر که پرس کې جمعه د لامبر نه شي، نو هر سحر دی یخته پلیز یخته هر سحر یې په خشم کو یا په خصابون باندې یو په دې باندې ځینې خلک وایي یخته په جامون زر په صابون باندې یخته ده، چې د جامون زر په صابون کې یخته انځي مسلمانانو په خصابون باندې هغه باندې یخته انځي نو هغه باندې صفای دا یخته صفای ډېر ضروری ده چې یخته صفای کنه نو دا بیا چرته هم نه کیږي چې دا خیال ساتي. مهرباني سره بندل. تhanks.